الذين منافقان او کافران ها کسان دي يتربصون دوی انتظار کی په دې آیات کې د منافقانو بل یو صفت ذکر کی الله پاک کبیح صفت دا ذکر کی چې کله مسلمانانو غالب شو دي مسلمانان ته مونږ ستاسو ملګری او چې کله به کافران غالب شو نو کافرانو ته مونږ ستاسو ملګری مسلمانان ته مونږ ستاسو ملګری مونږ له مال غنیمت کې حصہ راکای کافرانو ته مونږ ستاسو ملګری تاسو کم ګټری دي دې کې مونږ له حصہ راکای شتر مرغه کار به کو چې د سارو بیګارو د به مرغه یم او چې د مرغو بیګار به د به ساروي یم زناور یم نو د کشن منافقان وتم خو خدیم بدنوي دواړه طرفونه بهوال الذين منافقان ها کسان دي يتربصون جدوي انتظار کی بكم استاسو چې فان كان لكم كجروي لكم استاسو د فار فتح صفتح من الله د الله د طرفنا قالوا نو دا منافقان وای الم نكم معكم ايا متوسر ملګری نو مستاسو مرګری نو مطلب دا دی چې موږ تاسو مرګری یو منافقان او مسلمانانو ته وي خو مسلمانانو ته فتح ملو شو کامیابی ملو شو جنگ به وګټو نو دې منافقان او مسلمانان دې موږ تاسو مرګری نو څه مطلب موږ له پدې مالی غنیمت کې حصہ راکې وان کان او ګچریوی للکافرین د کافرانو د پر نصیب صحیحه وان کان ګچریوی للکافرین د کافرانو د پر نصیب صحیحه مطلب ګچری کافرانو با غالب شو او اغیب مسلمانانو باندې غالب رال وقتی تور نو دی بو تسوی قالو نو دی بو توی علم نستحوذ آیا نو غالب شي مونږه علیکم پتاسو باندې د منافقانو بیا د کافرانو ته وی چې ګوره کوم مونږ د کافرانو سره مسلمانانو سره ملګری شي وي نو مونږ پتاسو باندې غالب شو خدا تاسو چې غالب شو نو دا مونږ د مسلمانانو سره ملګری نشو نو د دې وجه نه تاسو غالب شو غي مغلوب شو مطلب موږ تاسو مرګري آیا نو غالب شي مونږه علیکم پتاسو باندې ونمنعکم او مونږ نوې بچ کړی تاسو من المؤمنین د مؤمنانو نه دی ورته وی مونږ پتاسو غالب شو حکم د مسلمانانو پتاسو غالب شو حکم مسلمانانو سره ملګری شي او مونږ تاسو د مسلمانانو نه بچ نه کړی نو فالله الله تعالی يحكم ما فیصلو کی بینکم فما بین استاسو کی یوم القیامت پورز د قیامت ولن يجعل الله او هرگز به انګرزی الله پاک للکافرین د کافرانو د بارا علی المؤمنین بمؤمنانو باندې سبیلا دو غلبه سلارا نو چرته به کامل مسلمان باندې کافر غالب نشي کامل مسلمان زموږ په شان دي چې کوم صحیح مسلمانان دي پاغي باندې به کافر چرته غالب نشي او دلته کې الله پاک د مسلمانانو هغه ته فتح وي چې فین کان لکم فتح کو چې د مسلمانانو ته فتح حاصل شي نو فتح ورته دی وجنه وي چې مسلمانان کو جنگ غټي نو د نیکو اعمالو د طاقت توجنه غټي او کافران چې جنگ غټي نو هغه د خپل ظاهري اسباب د وجنه جنگ غټي نو هغه د نسویب او برخه د کافرانو هغه د برخه وي چې دا په دنیا کې هر څوک چې کوم دی غټلی شي او د مسلمانانو هغه ته فتح او کامیابی وي